علیہ الصلوۃ والسلام کله چې مور په صندوق کې بند کو او په هغه دریاب کې پریخو هغه صندوق تلو د موسی علیہ السلام خور وا هغه صندوق سره روانه و. قرآن دا واقعه ذکر کړی دا خو چې مونږ قرآن ته کینو مونږ درس تام نه کینو درس قرآن ته مونږ کینو نه قرآن نه مونږ دومره ماړیو کنه دومره چې دومره ته ابو جهل هم نو مردا یاد ساتي اسی په خلی باندې خبرې بیلې چې رجی مونږه قرآن باندې مینیو او مونږه الله سلام ډیره مینه ده او دی الله پیغمبر سلام دی مونږه ډیره مینه ده. قسم ده کنه الله سره مینه شته نه مو دی الله رسول سره شته او نه مو دی قرآن سره شته مو ور سره والله کوم شته کویم لکه د صحابه مو په خپل ځانونه شیندل کویم مال حال مو ټول په قرآن باندې لګول کویم 24 غنټې به مونږ په قرآن باندې پروتو مونږ په قرآن باندې پویو مونږ ته به مفسرینو د تفاسیرو ضرورت نو مونږ به ځان ځاله مفسرینو خو په قرآن باندې مونږه مینیو ګرځایات ساتي. د موسی علیہ الصلوۃ والسلام خور سوره قصص وګوره پاره کې الله د موسی علیہ السلام ذکر کوي چې فرعون دا معمول جوړ کړو او دغه خپل یو قانونو د مصر پس مکه باندې فرعون ځان ته خدای وي چې زه ربم انا ربکم الاعلى زه ربم زه د مصر د خلکو خدایم خلکو منلو چې سیده به داسې مونږ خدای ده یو قانون یو آئین هغه جوړ کو او دای جاری کو چې په کومو کورونو کې مذکر نرینه بچی پیدا کیږي دا مړوي او کوم چې بچی پیدا کیږي ماشومان دا پرېدای خپل خزي وټاکلي کورونو ته چې ګرځي پرې کورونو باندې په مصر کې او چې د کومو زنانو په خېټو باندې بچی وي تاریخونه ته والي تاریخونه ته نه والي بهر حال خزي ګرځي دي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه کال باندې پیدا شو چې په کم کال باندې فرعون ماشومان ختمول. الله قدرت ته ګوره او دی الله قانون ته ګوره او دی الله طاقت ته ګوره. الله په دغه کال باندې موسی علیہ السلام پیدا کولې شو چې په کم کال باندې فرعون ماشومان نه مړولې خو الله په قصدن داسې وکړ چې مکه زده فرعون خدای ګورم چې دغه خدای مضبوطه ده او کده ما مضبوطه ده. موسی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه کال پیدا کو چې په کم کال باندې فرعون خلکو له اډر ور کړو چې ماشومان ختموي. بهر حال موسی علیہ السلام پیدا شو په صندوق کې بند کو په دریاب کې پرې چې پرې خو د خدای شان ته ګوره د موسی علیہ السلام صندوق خاص ته فرعون په کور باندې ورننوزي. الله خپل طاقت خي چې اے فرعون ته خو د زمکه خدای زه د اسمانونو خدای ته لاندې رب زه پاس رب مګورې خدا یاد ساته چې د پاس رب د لاندې رب نه ډیر مضبوط وي. الله ورته خپل قانون خي او خپل طاقت ورته خي خپل قدرت ورته خي. لاړو صندوق دی فرعون په کور ورننوزي. آسیه بیبي چې دا د فرعون خزله چې دای رواغستو وی قتل ډیر خوښ شو وګدا واقعیا ده. بهر حال ټول پرورش الله دی موسی علیہ السلام په فرعون باندې ورته چې دا ته دشمن ده دا بری چتیږي د دې وجه نه بری تا خدای ختميږي نه در باندې ساتم دلبته غټي او دلبته راوړي تبه غټي او دا به خوري. الله په فرعون باندې خپل دشمن موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا په مستقبل کې د فرعون یو لوی دشمن وګرځیدو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام په لوی کو کله چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه قبطی مرداري او دغه نه بعد به سفر کوي هجرت یو کولاړو چې کله رسی ځان سره خپل بیبي راولي د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام لور مدین ته چې کله لاړو د مدین نه واپسی کوي کله چې رالو موسی علیہ الصلوۃ والسلام لار کې ول الله پاک پیغمبري ور کوي تورات ولا ور کوي او ورته دایي چې پیغمبري خو مې دیر کا خو ډایرک ګورېسا فرعون لا اعلان کې هغه ټیم کې نو لاندې رغیت هم وو غریبانان خلک هم الله ورته فرمایي چې نه لاړ شي دواړه ته او د تارور هارون علیہ السلام فرعون ته په دربار کې ودرېږي او دله دعوت ورکړي. دا چې کله فرعون لسی فرعون ورته سی فرعون ورته د خپل مال او کومه خرچي چې پکړی دا سی چې ورسره کړی دی دغه احسان پیړی. فرعون ورته چې قال الم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين. اے موسی تو خو هغه سړی اے موسی
ته خو هغه سړی چې د ما په روټۍ ستر شوی مونږ کره د تا بچپن د تا لړکپن د تا جوانی دا د مونږ کره وه ته ما لوی کړی او مونږ کره تاسو کاله تیر کړي دي نن ما ته په دربار کې ودرې دي او د ما د خدایي رد کې او د هغه لوی ذات ته ما ته بډایي بیانې موسی علیه الصلاة والسلام ورته یې فرعونه ته ګورې خدای نه د ما او د تا رب چې کوم دغه پاس په اسمانونو کې